सेपरेट करना होगा तो पक्का डिस्टर्बिंग दा कंफ्यूजिंग दे ना कीप इन व्यू چې زنانه د پاره شریعت اسلامي دومره فریکوئنٹ ایکسپوژر اجازه ورکړي وای د دې وجه په پیغمبر زنانه را لګلې ځکه چې پیغمبر هیز ټو بی ایکسپوزډ ټو هیومنټی ان جنرال صحیح چې په هر فیلډ کې باغه ایکسپوز وي ځکه اوورول ماډل نو څه دا ایکسپوژر کول شي دا ایکسپوژر خلک لپاره ناروا دی هغه لپاره ریسټریکشنز دي هغه لپاره څه دي ریسټریکشنز دي نو د دې وجه خدای پیغمبر علیه السلام چې هغه لپاره ریسټریکشنز دي د ایکسپوژر او نارینه هغه فریکوئنٹ هر چاته اپروچ کول شي اوس خدای دا فریکوئنٹ هر چاته کول شي وای نشي کولای ایون دو په دې دومره آزاد دنیا کې هم دا اپروچ دومره فریکوئنٹ دي لکه څنګه چې نارینه ځکه دا په نیچر کې نشته خبره ده کې راځي نظر امره دستا په ډیماند دا ډوره تفصیل دی صحیح نو اوس دا مې ذکر کو چې فیصله دا خو به ګارډین کوي نو د ګارډین د فیصلې دوه تصورات دي دا په بریکټس کې ورته ولیکي قوسینو کې یو تصور خو دا دی چې پرمیشن به هغه ورکړي اجازه به هغه ورکړي او دویم تصور دا دی چې اپروول به هغه ورکړي دا د امام صاحب مذهب دی د درې امامانو مذهب کې صرف پرمیشن دی دا مذهب کې اپروول نشته دای مذهب کې اپروول نشته نو دا دغه تفصیلی خبره ده دا مختصر نه ده ته ولي کنه اصل پرمیشن چې دی پرمیشن دا د واده نه پرایر دی لومبنه دی اجازه چې دی دا د واده نه مخکې دی او اپروول دا د واده وروسته دی نو درې امامان وایي کپری پرمیشن دی الک یا جنای د خپل ګارډین نه نه اغسته نو دا واده نه لند وایډ دی هغه تولی کوي که مخکې نه پرمیشن نه اغسته او واده وکړو نو دا واده وای نه لند وایډ دی ځکه چې پرمیشن نشته کسټوډین کنه کاوشم او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کپری پرمیشن نه دی اغسته او نکاو کا الک یا جنای صحیح خو لیٹر اپروول د ګارډین نو ته ملا شي اوکے ناو یو هاف ډن اٹ نو اکارډینګ ټو ابو حنیفه دیٹس اوکے څنګه ټول نه لاجیکل اپروچ شي د امام صاحب دی په فقہ کې ټول لاجیکل اپروچ چالي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناغوي چې واده خو کړل بغیر د پرمیشن نه خو څه کله ګارډین ته اطلاع ورکړه هغه څوک اپروو کړ صحیح نو دیٹس اوکے او که ګارډین نه اپروو کوي نو د ګارډین هیز آل د رائٹ ټو گو ټو ان اسلامک کورټ اف لا دا ټولې کول سره چې واده وشه الکو کو یا جنایو کو پرمیشن نو غسته ګارډین اپروو کوي نه نو کانټریکټ کو شوی دی کانټریکټ دغه څنګه لند وایي کیږي نه له ما سره په لاره باندې کانټریکټ دغه څنګه لند وایي کیږي نه د بو وایي په څه باندې په کوټ باندې ناغه پلار وی کرور وی کاکا وی که فرست کزن وی he can go to a court of law چې دا زمونږ لپاره عار دی دا زمونږ لپاره شرم خبره ده دا زمونږ خاندان لپاره د شرم خبره ده and we have to nullify it and then it depends keeping in view the circumstances judge بګوري قاضي بګوري چې څه سچويشن ده یعنی دا مست نه ده چې قاضي به خامخا نه انوایټ کوي اوکې تراغله دا نو هیرینګ دی او د هیرینګ پس منظر کې چې قاضي کوم ډیسیژن دا ورسي نو کاغه ډیسایډ کړه چې نه انوایټ and that's why the marriage stands wide صحیح party makes up to where party is true دا پټه خبره نه ده for example female father next no female father no he has all the right that was Pakistan ki case no he has all the right to go there and to sue صحیح اوس کوم یو وډرالو کو یا قاضي دغه لپاره وډرالو کوم کانټریکټ په پاتې نشه it had be the contract one side نه کی دا ورګه چې واضح کوم دا یو لکه زمانه کار دی یو لکه دا یو جوک دی یو لکه چاته وې زما واده دی څه دی واده دی نو مشر ته تاسو کله کله لاله پښه هغه ته تاسو کو وی واده دی ار یو شور وی او بس دا څه عمر لکه 50% شوی دی دا څه عمر لکه 50% ناغه ورته څنګه وی زره ځم کې جنې او
هغه ته کومه مطلب خدای په کار کا دې ته واده نه وایي چې 50-50 نه نو ستاره کې واده دې کې 50-50 نه دا 50% اپروول دی یا 50% رضا ده نه دې کې 100% رضا پکار ده اوس دې خبره ده چې راځه نو نمبر اول نکاح یعنی واده ها البته شریعت اسلامی هغه داسې هم نه کوي چې فورس کوي الکه او جنای دی ګارډین دا ته ولیکه چې ګارډین دا حق هم نه لري چې خامخا به فورس کوي لار یا رور یا اکا بلکې شریعت اسلامی کو تر دې حد پورې وضاحت کړي چې عموما یعنی زمونږ روایت دا دي چې پلار حدود سره دا خبرې ډسکس کوي کوي صحیح پلار کو دا خبره کولای شي صحیح نو دا جنای چې لګیای چرته اوړاږي جنای لګیای او اوړاږي نو دا پلار د خپل خزه ته وای د فلانی مورې نه ورته ها ورته د فلانی یو زوی دی فلانی یو زوی یعنی چلو ایگزامپل ورکو شمس you are already done yes so that's why we are giving examples yes the قمر زمان یو زوی د شمس ډیر شریف نوجوان دی صحیح ټیلنټډ هم دی صحیح لوکینګ شایسته دی او اخلاقی سړی هم دی او کمیټډ او پریکټیکل مسلمان دی صحیح نو داسې الګ کړه چې د لور د پاره رشتې د پاره یعنی سړی ته اویلیبل وي نو ستا څنګه خو خره صحیح اوس دا مقصد دا نه دی خزه سره مشوره هم کوي خو اصل کې میسج ورکوي چاته خپل لور ته چې شي شوډ ثینک اباوټ دیٹ او بیا کله وردا چې ورته وایي خپل خزه ته چې ته د جنای سره دا خبرو وکړه د جنای سره بیا دا خبرو وکړه نو اصل ته فقها او تر دې حد پورې دا ایشوز واضح کړی دي چې اوس جنای ته کله مور خبره وکړه صحیح نو که هغه ضحک وکړه ضحک معنی معمولی خندا داس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائے جب گو ہے ان دو نکاح دیٹ از رضا دا کنسنٹ ہے دا څه دی دا کنسنٹ ہے کہ جنہیں اس رد عمل ظاہر میں کر خاموش افغان شوا دیٹ از رضا اینڈ کنسنٹ اینڈ جسٹ گو اہیڈ یس گو اہیڈ دعا دریم خبره کہ جنہیں دا څه وکړه یعنی مونږ ورته د مکر نه جوړه صحیح امام صلی الله علیه فرمایي دا خاصه د معاشري هغه بندونه دي معاشري سره دا غي ټایز دي نو بیا وګو ہے دیٹ از کنسنٹ ها هغه اتماسفیر داسې دي کنه چې بیا جنایت خلک حتی کو بسړو لا ویل نو بالاتا نو صحیح خونه کاغه دې په ډرک باندې وشړل صحیح د زړه د اخلاص یې وشړل ا ډوډۍ خوراک یې منکا ها نو بیا امام صلی الله علیه فرمایي دا وکړه یا فورس کوما دا زیاتې دي سره دا به سره زیاتې دي یا که غیر د عمل کار قهقه سره قهقه دي ته صحیح نو کدا څوک هغه ته شی ډرامه ښکاری ایته شی ډرامه ښکاری بیا امام صلی الله علیه فرمایي به ډرامه کا فورس کوما تاسو غونډه کې چې خپل خان نتاو دي کړ ته پورا خطیب یې خود دې ورکې دې نکاحونه ان نه سره احمد دې ما یې سره د خورنی ولی وغه نه کېدل ها ها زه صحیح شو اني هاو په سیدی کې نه بابا صحیح نو یو خو دې دغه زواج او نکاح دې سره خو فهم دي سٹارټ شو دویم شي هغه ته وایي الملک اختیار یعنی چې فیملی اسټیبلش ہوا اس فائنل اختیار او ڈیسیژن بچا سکے فائنل ذکر دا یو وړوکی کینشپ دی یو وړوکی سټریټجی ورکړه دا بچای دی او مختصره صحیح او فارسی کې غي یو مقوله لري ها وای دو فقیرے در گلی میں گنجاند ولیکن دو بادشاہ در اقلی میں نہ گنجاند نو په پارسی کې یو مقوله ده وای په یو کند تاسو کند پیژنئ کنه کند وای د مشان ځان باندې چې د مختلفو ټکرو نه یو غټ صادر جوړ کړي د ګډړی او ګډړی ورته دا ګډړی خو د اردو لفظ دی موږ ته کند وای لالا سوې ورته
کند ورتوائی نو اس دیتا ہوئی گریم گیلم جم یس نو اغوی وی دو درویشان پا یو کند کی زائی گی خود دو پادشاہان پا یو سٹیٹ کی نزائی گی تصور سے چرتا سیدھی عمر دو صدرانی نا بس یو پریزیڈنٹ یو بادشاہ بھی یو رولر بھی صحیح سا ہاں نو اس پر دی سٹیٹ کی دا ورکوٹ سٹیٹ دی دا ورکوٹ سٹیٹ دی لہذا دلتا وہ فائنل اختیار یو کسر یو آغا چاہتا بھئی چیدہ ایکسپوجر عام بھی چیدہ آغا ایکسپوجر آغا فریکوینٹ بھی آغا سوکتے سرے دے نو دے ملکت بچا سری اختیار دا بسری سری دا فیملی دا پرابلمز دا نمبر 2 خو نمبر 3 دا فلوئنٹ چلونو دا پارا دا شیئر ضروری دے کہ دا فیملی مسئلے دا سنگا چلے گی سموت کی چلے گی دا دے دا پارا ہموارے چلے گی دا دے دا پارا دا ضروری دے اور دے دا مانا ہم نا سڑی بار وقت رنڈا لاسی نوی بٹ sit down and stand دا دا سے بادشاہی ہم نا دا ڈکٹیٹرشپ ہم نا دے نو درہم شیر وردا صحبت مین کمپینینشپس سشے کمپینینشپ مرگر کیا چلے دوی با یو بل ہینڈل کئی سنگا لکر دو دوستانو پشان سنگا با یو بل ہینڈل کئی خضا قوم لکر دو دوست دیتا ہوئی صحبت لکر دو دوستانو پشان فائنل ڈیسیجن کئی خاون خو خضیتا ہوئی شزی سنگا لخوا خدا کدا کور خرس کر عدالت فلانی زی یو کور دی اگر لگ دینا وائیڈ ہم دی کمرین دو پزای پا کی دری دی او زما په خیال مونږ ته به دې کور باندې دومره پیسې میلاو شي هغه په خرید کړی شي یا سلګي پیسې او په زیات راشي نو فائنل ډیسیژن خو بخاون کوي زه کیپینګ ان وانس اگین چې اسلام یو ون سنگل یونټ دی په اسلام کې سره باوند چې ګټه وکړي د خزې بدالي نشته صحیح نو چې سنگل یونټ دا ټول ارث نظر کې ساتي علماء ته یاد یو عام څه چې کتاب راوړي په یو کې شعوري نو په قلم کنفیوز شي صحیح کنو خلک په څه کوېسچنو کې نو غیم کنفیوز کی صحیح نو دا دوسرا فائنل ڈیسیجن ہو لے لکہ ہی از دا ارننگ ہینڈ ہی از دا گائے ہو از ارننگ اگر کیا کہ قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء نارینا قوام دی دخزو اس دا قوام دو معنی دی دا قوام سو معنی دی یو معنی دا پرووائیڈر چی دے پرووائیڈر دے طول ضروریات دجمن بسوک راوڑی ہاں خاون براوڑی نارینا براوڑی صحیح او نمبر 2 دے پروٹیکٹر دے جیسے دے پروٹیکٹر دے یعنی دے فیملی حفاظت سوک کئی کم قوم چی خزی بانے ٹوپک روالی ناغذ بے خلق خوئی دا وی دا سب غیر کرے خزی جمتا ہے اس طرح وی دا سکنا ہوئی صحیح نو دا کار رجا دے بلکہ شزی خصوصاً زمانگا استاذ دا پشتنوں پر روایت کو دشمنہ ایریا اللہ دی ختمی کی دشمنہ ایسا خیر خبر نشدہ صحیح وہ دا دشمنہ ڈیری زنانا التا چاہتا جنگ کے ڈائریکٹ انوالو او دغا خو وجہ دا کہ دشمنم دو دشمن کا کور بنانا تھا فل پروٹیکشن ورکی کنور کی کرتا صحیح تصور کے دیشی دے پختنوں پہ ہوتاں کے چی یو سری ببل چاہتا دشمنی دا غدا خود توہین بہو کی دا خود دے بغیرت بل جانو کا کلا کلا دا سوشی مالا بیا شعرا شوم یا اللہ من خواہ اخبر روایات تباہ برباد کرو کلا کلا پا دی اخباروں کی دا سراشی چی خضر ہوشتا ہاں نو بس خدا لی خیر لور ولی زمان بے شیخ سے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث سے مولانا عبدالحق سے رحمت اللہ علیہ کی داد منگا سلور نیم شلی ذرا فوج انڈیا سر پا قبضہ کیوں انڈیا سر پا قبضہ کیوں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ فرمائے میں اسلام دا دی وجہ دا شنگری کمنٹ کئی چھ خضر پا آرمی کی بھی باقاعدہ طور دا غی وجہ دادا کہ any type of situation can happen وہ اس کا دا situation happen شو ہوئے خود ہوتا از امونگا دمرا مسلمان خضر دی ہندوانو کنٹرول کے دا مسلمان دا شرم خبر ہوا صحیح نو اینی ہاو پخوانو پختانا دیر خلقو وسم خوئی ہاں گربل کو دا دا پیسو حرس کم دارا ہے کنا بیا انتا ٹریڈیشنز و روایت مادیت طرح بے اخلاقیات و اقدار و ویلیوز و نارمز دا نہ پیدا کی نہ پاتی کی گی صحیح دے وجہ کلا کلا سکراشی نمات دلتا ہوئے یا رجی بچی زورتا ہوں با مرگریا زمون پا دی وطن کی و ضرب المثل دے تا ستوان پیجنے ستوان تاغانو پیجنے لالائے پیجنے ستوان دا بار میں ندی وربشی
وربشي دا وربشي ریتی کی دا وربشي پتہ بچی باندې ریتی کی او بیا وړي کی بیا میده کی وړي کی ناغه خلق پکی او پاتې باندې سفر باندې تل ناغه خدا کوکی زودا شرین نو خو ستوان به نن سره واغستل چیر جوړه موډه به ته یې لري یا نه نو خاصتوان به وکړ نو هغه به وچو څه وچ هغه وچ د دې وجه خو چې هغه پکې به ته واله راځي نو خپل به دا نو ځکه به بار راغلی زینو دا خپل بند ساتلی ما په خپل ډېر وړي او پاوډر باندې صحیح او ګوړه پکې شي نو بیا په پښتو کې او ضرب المثل له وی ستوان او شپېلی دواړه یو ځای نه کیږي صحیح نو چې سره ستوان خو ته ورواچي بیا وایي نو ستوان او شپېلی دواړه یو ځای نو زما مرګري امریکا او اقدار دواړه یو ځای نه کیږي صحیح شو ډالر او ویلیو دواړه یو ځای نه پاتې کیږي صحیح خو یا به ویلیو سره کمیټډ وي او یا به ډالر سره کمیټډ وي نو بس بات دې خو ځکه 50-50 به نو کوشش کوو صحیح کوشش نو څنګه غواړو دا چې ډالر د موږ سره د امریکای وي او اقدار د موږ سره د پاکستان او د افغانستان وي امپاسبل هغه څه څه دي نشته کشته ده زما یو قسم دی چې دغه په دوا ځيږي چې خبر جواب نشي کولای نه دا مو نه دا محققيږي ونه محققيږي ونه نو دا ټول مسله روانه نو دغه مسله دی ولي کله سدي ولي کله شابه ته فلاخانه شه درکټ کیږي نارینا دیبا یعنی ډیسیژن میکر دی دا خو دویم شه دی الملک خدای مونږه وې صحبت کمپینینشپ چې دغه فیصله کولو معنا دا هم نه ده چې دی ډیکټیټر دی صحیح اړو چاله به تاسو نه کینه بلکې حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر دې حد پورې وایي چې د فیملی انټیکس ساتلو د پاره او د مسایلو د پرابلمز اوایډ کولو لپاره اذا بلغ ولدکم 10 فواخیه چې کله تاسو بچي لوروي او که الټ وي دا لسو کارو تور سي موږ ته ټینیجر وو نو دا ټینیجر کې دا ټرنینګ پوینټ دی دا نیچر بدلېږي سکی نیچر بدلېږي دیو ما ساينټیفیکلی دا سټډي بډي ډیر کو ساينټیفیکلی د آرټیکلز راغواړم مو ګورم مو انټرنیټ باندې مو صحیح زما دا بچي ما سره په دې کې لږ کوآپریټ کوي زور سره خبره ډیسکس کوم نو دی بیا لګي چې مال ګوري څه شي نو راوړي راته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې خپل اولاد باندې منځونه شروع کوي اذا بلغوا 7 چې کله دې وو کانو شي وضربوهم عليها اذا بلغوا 10 او ډیسپلین کوي یو ټبل ورکا چې کله دې سکه شي صحیح نو اسما بیا دې باندې ساينټیفیکلی نو آرټیکل میں پیدا کړ نو آرټیکل خو خیر مذهبي اندازانو نه کړه او ساينټیفیک آرټیکل کې داو چې د وو کال ژوند پوري په بچی کې الله تعالی ټول سیلز لګای او ټول الیمنټس لګای دا دماغ کو څومره سیلز او څومره الیمنټس پکاري هغه ټول ډیولپ تر څو کال پورې تر وو کال پورې صحیح نو چې سیلز ټول ډیولپ شو نو دیز ار امټي یک دیز ار امټي خالی دي دغه سیلز یا دغه سیډیز یا دغه چپس د دماغ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سر ولا فیډ کوا دغه فیډینګ ته شروع کا چې دا الیمنټس هغه شی واخلي دیو جو فرمایي چې موږ په شروع کړه چې د وو کالو شي صحیح او بیا ساينټیفیکلی هغه وایي چې د لسو کالو شي دغه ټرنینګ پوینټ دی لسو کالو دی نو دغه نو حضور صلی الله علیه وسلم ځکه وایي چې دغه ټرنینګ پوینټ دی شیخ ورته تاسو کړی دی خو دې ته غلط ټرن ونه دی نو وی فرمایي چې وضربوهم اذا بلغوا 10 یہ ډبته په املا واسه ته موږ نه کړ صحیح نو دا صرف د مانځه خبره نه ده د ټول ډیسپلین کولو خبره ده چې اوس څه ورته ډیسپلین کې کلچر ټریډیشن روایات مذهب دین عقیده عمل اخلاق هغه ټول ورته فکر شروع کړه خبره ده کړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اوس دا ټرنینګ پوینټ دی نو ټرنینګ پوینټ یو خطر ده ټرنینګ پوینټ کې که صرف سخت شي ورسره که صرف سخت شي نو بیا به خراب دی دې بغلط ټرن واخلي نو به فرمایل چې اذا بلغ ولدکم 10 فواخیه چې کله بچي د لور دی او که لور ده او که الک به چې د لسو کالو شي ټرنینګ پوینټ ته ورسي نو حضور فرمایي چې بیا په مختلف معاملاتو کې داسې هندل کوا لکه رور چې هندل کوي یا لکه خور چې هندل کوي نو سرور خور ته خو سړی خپل سپریارټي نه کوي رور دی او خور دا تاسو سره ایپل په دې بنیاد باندې چې هغه مور پلار د دوم دي کوم مور پلار کښتاوم دي کنه داس نه ده صحیح ښه تاریخیا اوس تا کې او بشر په دې حواله سفر کړه
نه هغه مور پلار تام دی او هغه مور پلار دا هم دی. خبره ده کړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس دغه زوی دی یا جنای دی هغه ته دا احساس ورکوا چې ته ډېر امپورټنٹ فیملی دی. ته صحیح ډېر فواخیه treat him like your brother and sister. اوس brother او sister چې سړی شریک اوسېږي نو brother او sister سړی څنګه هینډل کوي چې سم معاملې کوي نو مشوره کوي ورسره چې کار کوي څه کوي ورسره مشوره کوي ورسره رور سره یا خور سره چې موږ شریک اوسېږو نو کارونه په مشوره نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي اوس مشورې د خپل ټینیجر زوی سره او ټینیجر لور سره نو هغه تا ته رکاوټ نه جوړي صحیح هغه کې بس سیلف ریسپیکټ نه راکېږي سو پیدا کیږي پکې عزت نفس به پیدا کیږي چې زمونږ بابا هغه موږ سره هر کار کې مشوره کوي صحیح زمونږ بابا زمونږ د مشورې نه بغیر کار نه کوي صحیح نو ستا به یو ډیګنیټي وي یو ریسپیکټ به دي چې ته کله بیا هغې ته وایي چې دا کار مه کوئ اوکې بابا نه به کوو خو که ټول سخت شي ورسره نو بیا هغه ریاکشن پیدا کېږي یا لور کې ریاکشن پیدا کېږي نو حضور ځکه وکړو یا سبحان الله داسې شایسته پیغمبر دنیا کې درته نه تېر شوی چې موږ ته هر کار کوي اذا بلغ ولدکم 10 فواقیه نو دې ته وایي صحبت څه وایي ورته صحبت او څلورم شی هغې ته وایي ولاد د ولاد معنی بچی ساتل اوس ما ته وګورئ د هر څه نه وړاندې تاسو ته یو خبره کوم ماشوم چې ژبه وایي یا لومبی زده کوي نو کومه ژبه زده کوي د مور د دې وجې ورته وایي مادوري زبان مورنۍ ژبه پښتو کې ورته مونږ وایو ژبه د پلار نه زده کېږي ژبه د چا نه زده کېږي ځکه مور ده چې دا ماشوم ټریټ کوي صحیح نو کو یو سړي عربی خدا کړی دا د خپل پښتون دی بچی دې سوې عربي بوي پښتو بوله وردینه یو سړی عرب دی پښتون خدا کړی دا نو بچی دې سوې پښتو بوي او ژبه سره کلچر ګرځي راځي ژبه سره سوچ ژبه لوس کی ای کلچر هم لوس کی سوچ ژبه لوس کی ای کلچر هم لوس کی یو سړی به ژبه لوس کړي او چې نه کلچر مې اور خپل قوم نه امپاسبل نه ژبه یعنی کلچر ګرځي ژبه سره خبره ده کړه اوس د ژبه ته مادری ژبه ولې وای پته ولګی دا چې مور هیړم بنای استاد او لوم بنای مدرسه ده دلته ولیکه سیف الله خان مور هی لوم بنای استاد ده او لوم بنای زما لوم بنای استاد په دنیا کې څوک ده زما مور زکات ستانو بنای استاد څوک ده د تا مور څنګه دا خبره چانه زکه د مور نه زده کړه تا باتروم اټین کول چانه زده کړه د مور نه زده کړه تا د خوراک کولو طریقه چانه زده کړه د مور نه زده کړه تا ناس کاولا چانه زده کړه هغه چې ټرند کوي دی ردی وجن احمد شوقي دا د عربو یو شاعر دی هغه وی اذا النساء نشأن في اميه رزع الرجال جهاله وخموده هغه وی چې کله شذې په جهالت کې تربیت شي شذې جهالت کی تربیت سی نہ اغوی چې د جاهل خود اولاد دا کله تعلیم یافته کېدل نشي یس ډیګری به اغسته خدای به ایجوکیټډ نه صحیح ډیګری به ورته پی ایچ ډی به خدای به ایجوکیټډ نه ځکه د دونو به مدرسه چې وا کوالیفاینګ نه و د دونو باندې مدرسه هغه تربیت والا هغه تربیت صحیح نو نو باندې مدرسه څوک ده مور ده نو باندې استاد څوک ده مور دا اوس دې معنا دا نه چې بچی مور دې پی ایچ ډی مې ده په تربیت نه ایجوکیټډ دي څه دی and when we say education doesn't mean to have certificates and degrees no ہے کہ اخلاقیات بھی ہے کہ اقدار بھی ہے کہ ٹریڈیشنز بھی ہے کہ کلچرل کمٹمنٹ بھی صحیح ہے کہ دینداری بھی صحیح نہ ہو سکے خپل اولاد په هغه انداز باندې تربیت کوي خبره ده کړه نو اولاد دا ذمہ داری ده چا ده دا د مور ده نو شریعت اسلامی د ټیلنٹ په حواله باندې ذمہ داری تقسیم کړی دا چې ارننګ ذمہ داری ده د نارینه ارننګ ذمہ داری ده چې د نارینه او ټیکنګ کیر ذمہ داری ده د زنانه او احمد شوقي په خپل شعر کې یو بل خبر اور پسې کړی ده چې یتیم هغه څوک نه دی چې د چا مور پلار مړی چې مور پلار مړی بلکې هغه وایي چې هغه بچي یتیم دی چې پلار هم کار کوي او مور هم کار کوي صحیح هغه وایي هغه بچي هم یتیم دی چې پلار هم جاب کوي او مور هم جاب کوي صحیح شو ځکه چې بچي خو محروم شو
هغه مور مونږ او نه پلارو مونږ نه غوي دام دې یتیم پشان دي څه کمالي خبره کړې ده احمد شوقي بن مصر داسې مشهور شاعر دی لکه زمونږ مولا روم یا علامه اقبال یا رحمان بابا عرب چې کلم خبره کوي یا د متنبي کوي یا په موجود دور کې به د احمد شوقي دی زم سړي کوم دی احمد شوقي ډېر فلسفه شاعر دی او شاعرونه بل وخت ته زوورم تاسو ووایم بلکې تاسو ته ووایم نو اوس پته ولګیدا چې د نیچر تقاضا ده چې ارنین د کوي نارینا او د بچو ټیکینګ کیر د کوي شو زنانا اوس د دې دا معنا نه ده چې نارینا داغه د پاره ټیکینګ کیر حرام دی یا زنانه د پاره ارنین حرام دی یو پوینټ یو دا ریکمندډ نه دی صحیح شو نو یو د ریکمندیشن یو د پرمیشن صحیح شریعت اسلامی د ریکمندیشن خبره کوي پرمیشن از سیکنډری پرمیشن از سیکنډری دا دی ولیکل سیف الله خان اوس د دې پس منظر کې بس دو خبره آخري ولیکل نو دې سره بیا یو خدا چې ذمہ داري په دغه انداز او دویم دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې احبکم الی الله احسنکم الی زوجته د خدای په نظر کې محبوب نارینه او مسلمان هغه دی چې د خپل ښځې د لپاره ډېر بهترین وي څه لپاره حدیث چې پیغمبر وایي نه حدیث احسنکم الی زوجته دا الله نظر کې محبوب هغه سره دی هغه مسلمان دی چې د خې زیات د چا لپاره دا نه چې نور خلقو د لپاره خراب دی نه نور خلقو د لپاره هم کې زیات تر خرچه لپاره د خپل زمونږ کیس د پښتنو عدل دی راوم دي موږ د خلقو د لپاره خو خود ته غوړو دي انسان ته دا صخره ده امریکا کې د خپل نظر شي صحیح شو فاحبكم الى الله احسنكم الى زوجته او تر څومره حدا پورې احسن او حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کلمات بکور کې کار ډیرو نو فار ایگزامپل ما به ډوډۍ پخوله صحیح نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د ما پر واغه صاحب کورس پاکو اوس د حضور نه لوی شخصیت دنیا کې بلسته صحیح فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام ما سره لوی امام مانچ کول لوخه به سره هم صفا کول دا ټول سنت بکیانه بل زما په خیالم تاسو سنت او بیا پاتې نه اصل کې سره مخ ار دې کې خو ځان باندې پردا کوي کنه نه دا کول وکړه صحیح فاحسنکم الی زوج لکه دا غي وجه دا مور انتهایی قابل احترام یعنی فرشتہ کې د ټول نه زیات قابل احترام زنانه سړي ته څوک د مور نه خصوص بالا نه شي کېدی صحیح اوس دا غي دا معنی نه چې مور لپاره سړي خزه ذلیله کی نه د ټول ځان خپل مقام دی هر یو څه خپل مقام او خپل کیټګری کې ساتي خپل مقام کې او خپل کیټګری کې به ساتي صحیح او د شذ په حواله باندې قران کریم دې راجیبه خبره کوي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا شذ تاسو لباس ته او تاسو د شذ لباس یې اوس د لباس یا د جامې دوه درې فائدې وي دوه درې حکمتونه یو خدا چې دا باډي کور کوي دا ولي کنه یو خدا چې دا باډي کور کوي بدن پټوي او دویم دا چې دا دی کلوزسٹ thing to the body of the person concerned نزدې ترین شی د انسان باډي ته سي کالی مونږ کالی جولري ته ودی کپوت وای خام او مونږ جولري کالی ته کپڑے وای نه وتا تو کالی وای ګنمو د کالو لفظ کپړو لپاره نه استعمال هغه ته ګاڼه وای سرو زرو دا څنګه چې زمانه ته مړې ته ګاڼه وای ګاڼه نو
د ټول نږدې ترین شی دا ډرس دی انساني بدن ته. الله تعالی فرمایي چې اوس په خارجي مخلوق کې د ټول نه زیات نږدې ته د څوک پکار ښځه او ښځې ته څوک پکار دی خاوند. یعنی معنا دا ده چې ښځه به 100% پروټیکشن کوي د خپل خاوند او خاوند به 100% پروټیکشن کوي د ښځې. یعنی دغه وجه ده چې د خاوند د ښځې وړاندې د هغې د خاوند څوک بد وایي هغه په ورمنډه کوي، پکې نه ورمنډه کوي، هغه نشي برداشت کولی ځکه دا شی نیچرل دی، دا شی نیچرل دی. صحیح شو. او درېیمه ده چې جامه دا د انساني بدن بیوټي ده، دا د انساني بدن خوبصورتی ده. نو خاوند دیو په ښځې ښایسته او ښځه په خاوند ښایسته، یعنی they must try to their best to beautify each other. صحیح. یعنی ښځه دا باید چې خپل خاوند ته دومره ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې د هغه یو بیوټیفل حیثیت وي، او خاوند د ښځې دومره لوی ریسپیکټ ورکړي چې په معاشره کې هغه د دې خاوند دې باندې ډېر مین دی. بیا ښځې خپله خبرې کوي نو هغه محترم هم ګڼلی شي، خاوند پې مین دی، د دې خاوند په دې باندې ډېر ګران دی نو هغه سړی هم ریسپیکټیبل ګڼلی شي. ټیسیات یې پرون بوتلې وه. صحیح شو. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بهترین سړی د الله نظر کې هغه دی احسنکم الی زوجتی چې هغه ښځې د پاره ډېر کاین وي. او حضور علیہ السلام د ښځې په حواله وفرمایل ځکه دا ټو وے ټریفک دی. یعنی حضور علیہ السلام داسې نه کوي چې د یو خبره ذکر کړي او د بل هغه اګنور کړي، بیا خو کیس امبیلنس کېږي، بیا کیس کېږي، بیا خو امبیلنس کېږي. او د شریعت معنا چې د بیلنس او توازن او اعتدال. نو حضور علیہ السلام فرمایل المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها، ښځه چې کله خپل پنځه منځونه کوي چې ایکسکیوز می او د رمضان روزي نیسي او د خپل خاوند تابعداري کوي، اوبیډینس کوي، نو حضور علیہ السلام فرمایي دی خو وګوره اوس ډیپینډ کوي چې ستا په عباداتو کې زیات عبادتونه کم دي. بعضې سړی هغه د نفلي منځونو ډېر تکړه وي، بعضې بنده داسې نفلي منځونه خو ډېر نه کوي خو نفلي روژې ډېرې نیسي، بعضې بنده داسې دا دواړه نه کوي خو نفلي صدقات ډېر ورکوي، خلکو سره هیلپ کوي. صحیح. یا بدني هیلپ کوي ورسره. ټول عبادتونه دي، دا ټول څه دي؟ دا عبادتونه دي. نو اوس د کوم یو کریډټ چې دی هاي د قیامت په ورځ باندې د کوم یو عبادت کریډټ چې ستا هاي، یعنی مثلا یو کې دی سی دی او بل کې دی سی پلس دی او بل کې دی ډي دی او په دریم کې دی بي دی او یو کې دی اے دی یا اے پلس دی. ارته چې دی انډیپند چې ستا کریډټ په کوم عبادت کې اوچت وي نو د هر عبادت لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی جنت کې. د مونځ لپاره یو سپیسیفیک انټرنس دی، د روزې لپاره یو خاص داخله ده، د صدقاتو لپاره یو خاص داخله ده. نو چې کم شي کې د کریډټ هاي نو طالبہ ټیکټ درکې کہ گیٹ نمبر 52A تب جنت داخلہ کہ ایئرپورٹ کے دروازے گیٹ نہیں کہ تب داخلے پکما دروازہ 52A اگے باندې داخل شه. حضور علیہ السلام فرمایي دا شذا چې دا درې کارونه کوي، پنځه منځونه، د رمضان روزه، د خاون اتباع او اطاعت، فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت. دې ته بورډینګ پاس ورکی، any door you like you can enter. په هر دروازه چې له کوهي په هغه نه نوته شي. څومره لوی اعزاز دی. دا وی آی پی پروتوکول دی. دا څه دی؟ دا وی آی پی پروتوکول دی. وفات دی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم لما ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وأنا الليل وأنا النهار فالله خير حافظا وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ونور نمونه سان ده موبایل یوسل وخت ده موبایل ټول شرط نه وای ها یوسل شپارس یوسل شپارس ده یوسل پینځل دسنے والے ولقد عهدنا الى آدم
یقیناً تاکہ فرامونگا حکم کرے آدم علیہ السلام تا من قبلو مخشد دینا نو سو حکم ورطا کرو چی دا دیونی نا بخوراک نکے دا جنت دا غبوٹی نا بخوراک نکے دا یو ٹیسٹ ہو او دا ٹیسٹ کی مطلب ہم دا اللہ تا آفٹر ایفیکٹس معلوم ہو یا ریزلٹ ورطا معلوم ہو چی آدم علیہ السلام با بلا کے بد دا دی بوٹی نا خوراک کئی او نتیجہ بیداوی چی دے با دے گارڈن نا اباسم دا مشقت یو دنیا تا او دا مشقت پا دی دنیا کے بیا اولادون پیدا کی اور دنیا یو نظام بچلی گی صحیح نہ دیتا وہی دا خدای راز او دا خدای سر کی اللہ تا معلوم صحیح نہ آدھا اس کا دغا سے ورطا حکم کننہم اللہ has all the right to turn out someone from some place اللہ تو سو پہلے سے دل جانے اولے ویسم تو اللہ تعالیٰ بیا والا ریزن پیدا کرسی رہا خطا اگر بوٹے اخوڑن اس دا ڈیسیجن دے خبر دین کرا لا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ يَقِينًا تَاكِدْ فَرَامُنْگَ حُکم کرے آدم تا من قبل مخکر دینا فنسیا داغن ہیر شو ولم نجد لہو حزما انو مندر مندد پارا غزم او پخ ارادہ دا وائلیشن ارادے نوا اغنا خبر ارشی ہوا دا وائلیشن ارادے نوا داغن خبر ارشی ہوا صحیح نو سیو خدا چی وائلیشن سڑے ارادی طور کئی نو اگی تا وی گناہ اگی تا سوئی گناہ او یو دا چی وائلیشن نشی بائی وے آپ مسٹیک نو اگی تا بیا وی خطا اگی تا بیا سوئی خطا انٹینشنلی نا ایکسیڈنٹلی ہوشو یا فارگیٹفلی ہوشو سپڑا خانہ سنگا ہوشو حادثاتی طور ہوشو یا دا نسیان پا بنیاد شو دا ہیرے پا بنیاد شو ناغی پا وہی خطا پا گناہ بانے اللہ تعالی آخرت کی نول کئی پا خطا بانے نول نہ کئی پا گناہ نول کئی پا خطا بانے نول نہ کئی پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کے فرمائی رفعا عن امتی الخطا والنسیان زما دا امتنا اللہ تعالی دا خطا او دا نسیان دا ہیرے کیس دا ایویدرا کرے دے یعنی مین سے کم کار دینا اوشی یا پا خطا یا پا ہیرا اللہ تعالیٰ والا بیا سزا نور کہی بانے سزا ورکی پا گناہ بانے او گناہ وائلیشن او پامالی دا قانون دا ارادی طور ذکر چی ارادی طور وائلیشن اوکے سنگا ارادی طور چی وائلیشن اوکے نو اگا خو اتا کی چیلنج کول دی اگا تو چیلنج authority challenge could be which authority the challenge then you have to face the consequences that's something logical shams the logical no da gora islam full logical the napuhay we have to define and we have to determine napuhi yo khuda da chikum da ki mulasib available bi deen ilm available bi sahih No, ignorance of law is no excuse. That's a general rule there. The Shams Tabiyadan said, but you book rala. Because you have the talent right. So how about the kalkul? No, ignorance of law has no excuse. The Qanun the Paradadi was Kadal Takhuda Maka. Munga the America the Qanun citizens you. The America the Qanun violation moko. Au Biamo court ki da pli wagasta. Mata ji patanwa. نو سو جج بوئی چیز بیا کوتا نو گلا جامن والا مورتے چوکلی ہاں بتا تو کہ ignorance of law is no excuse دیو جنو حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی الحلال بین والحرام بین سشے لافل دے اور سن لافل دے سشے جائز دے اور سشے ناجائز دے حضور علیہ السلام فرمائی in most of the cases these are very much clear یو کامن لے مینو مغیبانے کوئی جی دا شے روا دے او دا شے ناروا دے اس کے یو سڑے ہوئی کہ انسان مڑول بلا وجہ ماتا گورا دا پتہ نو چی دا جائز دی کنا جائز دی نسوگی اور سرو بنی آپ وہ بیانوں دے بودے سائیکاٹ دا ضرورگار سے دے بودے انہوں بے کو بے بودے سائیکاٹ تو تردی سڑی سا پرابلم دے دو یعنی ذہن چی دے آغا صحیح دے نکا آغا پروان شو چی دے سائیکو کیس تے نو بیا کو دی کیس would be treated other way around
یو په هغه مسله بل شان وي خو یو سړی خو پروډنټ سړی دی یو سړی یا په سړی مینس کې کامن لیمن دی نو په دې باندې کامن لیمن هم کویږي د چا سامان پټول د چا پیسې پټول چا ته دروغ ویل چا سره دوکه کول د چا مال خیانت کول اوس په دې کې چې اختلاف کېدای شي د مسلمانانو د کافر چې را بجایز کې ناجایز دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې الحلال بین والحرام بین څه شی د لافل دا واضح دی څه شی د ان لافل دا واضح دی وبینهما امور مشتبهات خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي in between there are certain issues which are confusing څه شیونه داسي چې بغیر د علماو نه بل څوک نه پوهیږي علماء فایند اوټ کوي چې دا لافل دی او که ان لافل دی هغه ته وایي کنفیوزنګ ایشوز هغه ته څه وایي لکه نن سهار موږ په دې فقه کې دا مسله راغله فقه کلاس کې هغه کې مدعا ذکر وکړو د دې چیز نه د دې چیز د سختولو لپاره د دې بیبي انیمل د خېټې نه یو شی اخلي هغه ته فقها انفحوي نو دا دوه قسمه یو سالډ وی بل لیکوډ وی یو سالډ وی بل لیکوډ وی نو د چیز پرپز د لپاره هغه شی سالډ د چیز د لپاره غستل در ټول ائمه سلور وړ په نسبت جایز دی ورچا د سلور وړ په نسبت جایز دی او هغه لیکوډ چې د اثر د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت جایز دی باقی ائمه وی دیٹ must be avoided لیکوډ must be avoided صحیح نو اوس عام سره کاغنه تاسو کې چې د دې لپاره هغه د بیبي انیمل د خېټې یو شی خلی نو چې هغه د چیز د لپاره استعمالول جایز دی او دا چیز مونږ خوړې شو کنه شو خوړې صحیح نو دا شی چې دی دا د کامن لیمن خبر نه ده د دې لپاره مفتی ته اپروچ کې سبا کې مفتی ته به اپروچ کې چې what should be done نو مفتی بتاته وایي چې آو کم یو یې غستره نه دا ته کم چیز هغه سالډ په حواله کلی کوډن په حواله نو کاغه سالډ والا وی موږ ټول مو پریز باندې جایز دی کاغه لیکوډ والا وی نو بیا امریکا موږ فتوا ورکو اگر چې شوافی نه غي فتوا ورکړي د امام صاحب ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې چې امام صاحب ویلي جایز دی just go ahead and take it got it or not سبلا خانه نو پیغمبر اسلام فرمایي چې وبینهما امور مشتبهات د لافل او د ان لافل میس کې سو امور دي نه څه شیونه دي چې هغه کنفیوزینګ دي اوس په هغه سچويشن کې چې کله راغله او ستک شوي نو سبکه نو پیغمبر اسلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه کوم ځای چې په یو شی کې کنفیوز شوي چې دا به جایز وي او که ناجایز وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اهمه طریقه دا چې وډواله عاشق کومه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دو شیونه به محفوظ شي چې الله د پاره د دغه شی نه واپس وي چې still that is not clear to me whether that is lawful or unlawful دا ما ته واضح نه دی چې دا lawful دی او که unlawful دی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي بیک اپ کا پشاشه نه دا توکل په خدای ده هو یال ته خدای مو چې زمام په خپل ذات توکل لې تو څنګه دا نروس سیستم دی صحیح دی نو فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حضور علیہ السلام فرمایي سوچ د الله د پاره د کنفیوزینګ ایشو نه شاته شه نو د دوه سيزونه خپل محفوظ کړ یو خپل دین محفوظ کړ بل خپل عزت محفوظ کړ دین محفوظ کړ او د خپل عزت محفوظ کړ ځکه دا توکل په خدای باندې سین دې سبا خپل عزت هم پتا ولګي دې جری شي دې بورډ شي نو چې بورډ شي نو ته به حرام نه ښکاري او حضور علیہ السلام فرمایي ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام او هغه څوک چې کنفیوزینګ ایشو باندې توکل په خدای او کوم نیکسټ په دې حرام شي کې توکل په خدای صحیح او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزید تفصیل لپاره دا بیان کړ سیف الله خانه وی فرمایل چې الا وان لكل ملک حما وحما الله محارمه هر یو بادشاہ یا هر یو اتھارٹی یا هر یو رولر صحیح یا هر یو قوت د دې لپاره ریسټریکټډ ایریاز وی چې هغه ته د عام پبلک نه نوتل ناروا وي عام پبلک نه نوتل ناروا وي که عام پبلک ورته ورننوزي نو هغه he will be held and he will be taken to a court of law هغه بیا چارج کیږي دا غیر لپاره لکه مثلا خصوصا پاکستان کې د آرمی دا ګیرزنز وی آرمی کیمپس
آرمی گیرزنز نئے کے بعد اوقات یہ بورڈ لگے دلے لکلی ریسٹرکٹڈ ایریا سی لکلی ریسٹرکٹڈ ایریا چرتے لکلی اسٹرانگلی ریسٹرکٹڈ ایریا دغه لپاره ځان خپل قانون کې رول دي چې دغه سړی کله وایلیشن وکړو او د دې لاین نه راوړاندې شو نو دیو بیا څنګه هینډل کیږي قانون بوله سزا ورکړي نو حضور اسلام فرمایل الا وان لكل ملك حما د سرټن اتھارټیز لپاره د خاص قوت لپاره یو خاص ریسټرکټډ ایریا ای وحم الله محارمو د خدای ریسټرکټډ ایریا د هغه چې کوم شی خدای حرام کړی دی چې کوم شی خدای حرام کړی دی معنا دا چې دا شی ریسټرکټډ ایریا ده صحیح ندی کې به قدم نه کېږي او که قدم دې کې خود نو التا بیا د آرمی د رول لاندې چارج دی پیټو ورته چي صحیح وحم الله محارمه د خدای ریسټرکټډ ایریا هغه څه شی ده چې کوم شی حرام کړی دی او حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه وګوره په فلاخانه او ټول ریسټرکټډ ایریا هغه د شروع کیږي او حضور وی سٹاپ دی ځایشه لسکه د مخکې ته سٹاپ شه پیغمبر اسلام مثال ورکړی دی وان من يرتو حول الحما وقع فيه یو سړی که هغه خپل غوا یا لیم یا ګوټ یا بل ساروی او کیټل هغه د فصل په قرب کې سړی تسرول وای سوای ورته یعنی د فصل نه چاپیره سړی نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا عین ممکن ده چې د غساوي د فصل ته خلا شي او د فصل ته خلا شول حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ریسټرکټډ دي دا ریسټرکټ نو سړی بیا څه کوي وایي د فصل خواته نه بوږي د جوارو حقوق نه سړی د جوارو حقوق نه سړی نه تړي کله جوارو حقوق باندې سړی ناغه ځکه کړل ته کبل نه او د درب نه وي او دریم چکه ټانټې نه وي صحیح ده نو دا کبل او درب ولا صحیح دی او ټانټه ولا حرام ده او د کټل لپاره حرام ده کله پټي مالک راغی هغه یعنی ډبای دی چې ته ډون کې دا جوارو به کوی سره صحیح نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه رنګ ده الله تعالی محرمات دغه سره لکه ریسټرکټډ فصل ناغه خوا کې وایي مسره ودا لږ کې ودرېګا صحیح سو حضور صلی الله علیه وسلم یعنی د قرآن او د سنت دا کمال دی ها چې د یو کلیوال ساده سړینواله تر پی ایچ ډی پورې هر یو سړی په برابر پوهیږي چې کله پویو لګي حضور اسلام یا الله داسې مثال ورکړي چې د کلیوال سړینواله تر پی ایچ ډی پورې ها هر یو سړی په پوهیږي چې کله هغه یعنی پویول وکي نو دا څنګه کې خبر راځي څنګه عجیب مثال سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبر واضح کړه او ورپسې فرمایل الا وان فی الجسد مضغه حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ټول نه زیات مهنت پزړو کا ټول نه زیات مهنت پزړو کا وان فی الجسد مضغه ځکه انسانی بدن کې دنه د غوښ یو ټوکړه ده د غوښ یو پیس دی اذا صلحت صلح الجسد كله کدی ټیک وی او صالح وی ټول باډي ټیک وی و اذا فسدت فسد الجسد كله کدی ډسټرب شي نو بیا ټول باډي ډسټرب وی الا وهي القلب حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مورسل او پیس اف میټ دا زړه دی نو حضور فرمایي چې د زړه متعلق ډېر لوی کنسرن ساته چې سپریچوالي دی اسټابلیش شي اوس که فزیکلی زړه صحیح کار نه کوي ها نو ته خټی کاږي ورخه غټ بدن دی صحیح لاس دی صحیح پیل دی خو طالب یا د ډي ایم وی والا ډرایوینګ لایسنس درکې ها نه درکې وای تا ته سیزر دی یا نه درکې وای تا ته واټ خبر دی تو یې ګاډي نه چلولې خبر ده ان کړه سو در جاب هم نه درکې خصوصا سنسټیو جاب وای نه دا خو ټربل والا دی سوینګ پول ته هم څوک نه پریږي ځکه وای دا خو ټربل والا دی حالانکه تور ته مال خصوصا نه راځي نه سوینګ بدل دي خو سنټر دی خراب دی صحیح شه موږ له کار کې جوړه نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي هم په دغه قیاس کا سپریچوال انداز که سپریچوالي د زړه ګډ وډي ټول باډي تباہ او برباد ده او که سپریچوالي دی اوکے وی لاس دیم ټیک دی وګ دیم ټیک دی سترګې دیم ټیک دی فلان 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 په یو حدیث کې دومره کمال سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ټول امت کوئی کسه فلاخانه کسنګه کوئی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ يَقِينًا مُنْغَا حکم کړو آدم علیہ السلام ته من قبل مخکد دینا فنسیا غنیشو ولم نجد له حزما امونگا ونموند در پارا
عزمن strong will. عزم مانا strong will. وَإِذْ قُلْنَا آیات کا چوے مونگ فرشتو تا اسجدوا لآدم چه سجدو کئی آدم تا نو دانتے یو مسئلہ لکا چه سجدہ زمونگ د شریعت نولان دے دو قسم وا یو تے وی سجدہ تعظیمی او بل تے وی سجدہ د عبادت. ہر چه سجدہ د عبادت تا دا پټولو شریعتونو کې ناروا ده. سجدہ د تعظیم زمونگ د شریعت نولان دے جائز وا. سجدہ تعظیم زمون د شریعت نه وړاندې جایز وا. کینګ ته خلکو سجده کوله. زمون شریعت کې راغله نو دا پرفیکشن پیدا کړ چې سجده صرف الله ته کېږي، د الله نه علاوه بل چاته جایز نه ده. عربو کې هم دغه رواجو هغه به د قبیله چیف ته چې کله راغلل نو سجده به کوله ورته. د قبیله مشر ته به سجده کوله، دورانیانو به خپل مشر ته کوله، افریدو به خپل مشر ته کوله، موږ یو سبزو به خپل مشر ته کوله. فار ایگزامپل د هر ټرایب به کوم چیف ټین چې وو هغه ته به سجده کوله. حضور علیه الصلاۃ والسلام روانو، صحابه ورسره وو، یو قبیله سردار ناستو او دا هغه د قبیله خلکو هغه ته سجده کوله. چرات للبا صحابه عرض کو چې او د الله پیغمبره کله تعظیم د پاره دا سجده کول یو لوی سړی ته جایز وي، فانت احق ان يسجد لك، ته خو بیا زیات حقدار چې تاسو سجده وکړئ ځکه تاسو خو لوی شخصیت دنیا کې بل دا د عقیده مسله ده چې د محمد رسول الله نه لوی سړی دنیا کې بل نشته. صحیح دیو چې خود محمد رسول الله په نوم باندې مسلمانان داغه په عزت باندې ځان شهیدای کړي شهیدای. سورہ قیامت جوړ شو چې کارټونونه شایع کړي ټول دنیا کې ولې قیامت جوړ شو. بلکې هغه یو اخبار والا هغه باندې مبینات او څنګه په اخبار کې رااله په جرمني کې یو پاکستانی سټوډنټ هغه باندې حمله وکړه. صحیح ناغه سټوډنټ گرفتار شو. ناغه د جرمني دغه وای دا پولیس والا وای هغه خودکشي کړې ده او پاکستانی گورنمنٹ په بلا احتجاج وکړ. دا پولیس والا مړ کړی دی، دا پولیس والا مړ کړی دی. صحیح شو. اني هاو کله ووم تاریخ نن شروع شو. نن د زما په خلا ډیډ باډي زی نو دا ټول مذهبي جماعتونو دا غره ډیډ باډي د ریسیو کول د لپاره لوی استقبالي تیاری کړې چې دا محمد رسول الله عاشق دی صلی الله علیه وسلم. دا عاشق رسول څومره لوی اکرام او احترام دی. عاشق رسول خډر لوی ځکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا کوم ته خپل ځان نه زیات راخو دی، د خپل اولاد نه زیات راخو دی. دیو چې خدا دومره سنسټیو ایشو دی، دا دومره سنسټیو ایشو دی چې اوس مغرب ته پته ولګي خامو خوږي نه موږ درچا مووی او کارټونه جوړو خو دا نارمل شی دی. موږ ته خدا پته نه و ځکه د خدای عیسی علیه السلام هم جوړي درچا جوړي. صحیح حالانکه مسلمانانو کې خدا پرې نه و د جمعه د امام کې توهین کو نوم دې بیڑا کړل. خلک دمړی داغه مقتدیان دي څه ا دمړی وایي زموږ استاد پیخي کړی دي، دوی زموږ استاد پیشي کړی دي. تاسو پیشي وایي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حضور اسلام نے تپوس کو ویجی بیا خو ته زیات حقدار چې تا ته سجده وشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر فار ای ور واضح کړه چې لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن. کزما په دې دین کې ذره بردا گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي، چې انسان ته سجده کول شي، نو ما بشرو ته حکم کړو چې خپل خاوند ته او مېړه ته سجده کوي. ها نه ما وایي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ کې پوزیشن دغه رنګیو کله موجود او متعلق پیغمبر علیه السلام خبره کول اذر وی ارام دا چې خاوند ته ویلو چې کور ته راځي نظر په سجده پریوزا خپل غوښته نه لا امر ریسپیکٹ لا امرت النساء ان يسجدن لازواج. او اصل کې دا ډیسټربنس دې سره پیدا شو چې شریعت اسلامی یو کو ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری ته. الله تعالی
ټیلنٹ تقسیم کړی دی فطری طور. نمبر 2 مسئولیات او ذمہ داري هم تقسیم کړي د ټیلنٹ بنیاد باندې. قرآن کریم کې اللہ تعالیٰ فرمائی نثار احمد بھائی آج عبدالغنی کا ویڈیو پالو جی دیکھو ٹربل کے نہ دے نثار احمد اسٹاف ریزرویشن اسٹیٹس کا نو دا ٹیلنٹ تقسیم قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ماں مختلف مخلوقات پیدا کری دغی مختلف فنکشنز دی صحیح او په مختلف مخلوقات کې میں مختلف انواع پیدا کړی دا غي مختلف فنکشنز دي. نو فرمایي د انسان په حواله چې انسانان بنیادی طور خو ایکول دي په حیثیت د انسان. پیغمبر علیہ السلام د دې ایکوالټي او د مساوات او د برابرۍ ذکر کوي چې الناس سواسیه کاسنان المشت. پیغمبر علیہ السلام فرمایي انسانان خپل کې یو بل سره داسې ایکول دي لکه د دې ګمنځه دا غاښونه چې څنګه ایون دي. تاسو ورسوي تاسو کو تجمنځه وایي څوک موږ ته منګت وایو ها منګت وایي ګمنځه دای ګمنځه وایي ها نو دای ګمنځه وایي موږ ورته منګت وایو او تاسو ورته ژمنځه وایي. so anyhow دا different accents دي فارسی کې شانه ورته. نو اوس دغه ژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاښونه کته پورته وي او سر باندې راځي سر دې غوسي او هغه سپټیکي د سر زخم سپټیکي دې د موږ یو ملګری دی هغه د سر روزانه خورو ما غسر سپټیکشن غریب دې په تکلیف دی اوس ما خام درته یی دعا کوله ته دې تکلیف ته آتا نو ما خو ته وی چې دا ډېر مل خړای هر وخت ته ساره ما خام خړای نو اخر به وسک نو بتاغه نه نه هاو ژمنځه یا ګمنځه یا منګزه د دې غاشي د ایون وي سطح برابری که سطح برابر نہیں نو دا ټربل پیدا کوي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګور څومره ساده مثال سره پوي کومګه چې دې کې دا مساوات برقرار ساته انسانانو کې که انسانانو دا مساوات نو دنیا به دغه ډیسټرب لکه دا څنګه ډیسټرب ده. ټوله دنیا سپټیک شوی ده کنه ټوله دنیا سپټیک ده یس ټوله وایرس لګیدل دي ځکه لګیدل دي چې انساني مساوات دنیا نه ختم شوی دي. انساني مساوات پیغمبر کمال کوي په یو جمله کې یعنی د عربو ساده خلک د سارا خلک د دینه خو مثال یې ته بل ورکول شي څومره بهترین مثال ورکړ. صحیح یا قران کریم کې الله تعالی بار بار یو محاوره ذکر کوي پروورب بعضکم من بعض. نو د دې ټیکنیکل معنی دا ده چې تاسو یو شان یې متساوون فيما بینکم. صحابه ترجمه کوي متساوون فيما بینکم تاسو په حیثیت د انسان ټول یو بل سره برابر یې په انساني بنیادونو باندې د رنگ په اساس د علاقه په اساس د ژبه په اساس د وینې په اساس سلرواله او برواله انسانانو کې نشته ټول انسانان دي څه شي دي ټول انسانان دي. او پیغمبر دا خبره صلی الله علیه وسلم مزید تفصیلی بیان کړه وی فرمایل چې لا فضل لعربی علی عجمی د عربی د پر دی وجه چې د عرب دی پنان عرب باندې هیڅ پرایورټی نشته او د عجمی د پر په دې بنیاد چې د عجمی دی په عرب باندې هیڅ پرایورټی او ترجیح او برواله نشته. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د تور د پر په سپین او د سپین د پر په تور هیڅ برواله نشته او وی فرمایل ایکوالټی کلکم ابناء آدم تاسو ټول دی یو آدم جینز او دی یو آدم اولاد دی. نه صرف دا چې په تاسو کې د لرواله برواله دي بلکې حضور فرمایي تاسو کې تواضع او عاجزی پکار ده ځکه دا لرواله برواله هغه شروع کیږي چې سړي کې تکبر راشي. نو یو قوم کې تکبر راشي هغه ځان به سپیریئر ګڼي د نورو اقوامونه ګڼي کنه او فرد کې چې تکبر راشي نو هغه ځان سپیریئر ګڼي د نورو افراد او انسانانو نه. حضور اسلام فرمایي چې قوم یو کفر دی نو ته جین بچای د آدم علیه الصلاۃ والسلام او حضور د تواضع د عاجزۍ د پر مونږ ته باعث مو خود او آدم من تراب ته پته نشته چې آدم څنګه پیدا دی. نو خوره کې تواضع ده که تکبر دی؟ تواضع ده پکې د دې وجه خخره او کټوان او سپیو پیشوګان او ارڅ کې د پازه ګرځي متیاده پم کوي او د سماته پم کوي خوره انکار نه کوي تکبر نه کوي سړي دا متیاده راواله په لمر سره راځي. صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کلکم ابناء آدم. پیغمبر کمال کوي یو خبره کوي تو فقره ساينټیفیکلی د پیغمبر یو خبره چې انالایز کوي نو دنیا مقابله کول شي
کلکم ابناء آدم و آدم من تراب، آدم خود خاورې نه پیدا و، نو د خاورې نه پیدا بنده هغه باید چې تواضع او عاجزي پکې هغه مو بریتان لتاو په سور کوي. صحیح شو. نو حضور علیہ السلام اللہ تعالی او فرمایل په آیت کې سورہ نساء کې چې ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض، اللہ تعالی چې تاسو لا په یو بل باندې کم ترجیح درکړې د ټیلنٹ په اساس، د ټیلنٹ په اوس شمس د ټیلنټډ سره دی ګریجویټ شوی د یونیورسيټي نه، فار ایگزامپل زمين ګریجویټ شوی، ټرای مې وکړه خو مې نه کړی، ټرای مې وکړه خو مې اوس په دې باندې څه حکم خدای څه حکم چرته عدالت ته بوزه ها شو کولای شو. الله تعالی فرمایي نه ته په دې خپل میدان کې کانټینټ ساته، د خپل میدان کې کانټینټ ساتي، ته د سره حسد په دې بنیاد نه وکي چې دې ولې ګریجویټ شوی د یونیورسيټي نه، او دې تکبر نو کی پتا باندې چې داس جاهل سره دې زه خو د سیسن ګریجویټ یم نه. الله یعنی بنیاد هغه ده تواضع عاجزی تاسو یې کولې نو چې کولې ټیلنٹ الله تعالی افراد له مختلف ور کړی دی، دغه رنګ نارینه او زنانه له مختلف ټیلنٹ ور کړی دی. زه عموما تاسو ته مثال درکوم چې ته وګوره الله تعالی زنانه دا ټیلنٹ ور کړی دی چې دې تصور 15 شپږ اته واړه معصومان حواله کا دا خپ آسانه هندل کول شي، او ذوالفقار ته کدی یو معصوم د 2 کالو د 4 غنټو لپاره حواله کړي 2 غنټې پس به بیا سر نیولې صحیح، او بیا به ایډول دی ګوره کنه. زموږ د دلته لازم سسټر دا هغه سسټر دومره خو محبت سره واړه ماشومان دا کېږي والا او داسې یعنی زما هغه مسایده هغه کله کله چې دا زما د سکول نه لږ وخت راشي نو بیا دې تراوړي صحیح. نو هغه ټیچر سره دومره ډیره خوشاله ځکه چې هغه ټیلنټ دی او بیا ټرین شي ټیلنټ او ورسره ټرین شي دي نو بهر تدبیر اوس دغه کېږي د پاره دا زنانه ټیچر د په دې بنیاد چې دا ټیلنټ الله تعالی زنانه کې پیدا کړی نه کې دا ټیلنټ شته نه. نو الله تعالی دغه ته اشاره کوي چې للرجال نصیب مما اکتسبوا، نارینو د پاره دوی هغه حصہ ده which they have availed naturally، چې کوم شی دی نیچرلی اویل کړی دی الله ور کړی دی. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، او زنانو د پاره دوی پورشن دی چې کوم دوی نیچرلی گین کړی دی الله تعالی طرف نه. اوس ورپسې الله تعالی فرمایي چې سړی دا کوشش نه کوي چې د خدو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي، او خدای دا کوشش نه کوي چې د سړو ټیلنټ ځان کې پیدا کړي، ځکه دا ان نیچرل دی. تاسو چې او ان نیچرل کار دا غي رزلټ چې هغه نیگیټیو راځي، ان نیچرل کار چې دا غي رزلټ هغه نیگیټیو راځي پازیټیو کله نه. نو دیو چې الله تعالی او فرمایل واسال الله من فضله، بینګ مسلم بس الله تعالی نه دا غواړه چې ما سره خپل مهرباني وکړه چې زما د ټیلنټ بنیاد باندې زما کومه ذمہ داری ده چې هغه صحیح پوره کړم، ځکه چې زناری نه او خدای کومه ذمہ داری زما په حواله کړې ده او زه نه پوره کوم I would be questioned by Allah subhanahu wa ta'ala and I would be punished by Allah چې تاولې ذمہ داری نه پوره کړې. same is the case of a woman. نو الله تعالی واسال الله من فضله، اوس ریزرویشن کې دی وی یره چې دغه ټیلنټ خو مال عمره کړې ده د خدای دغه ټیلنټ مال عمره کنه. الله تعالی فرمایي you have nothing to do with that distribution of Allah subhanahu wa ta'ala، دغه ستافیل نه دی. ان الله کان بكل شيء عليما، الله تعالی په هر څه باندې عالم دی، maybe in past or in future or in present. You just believe in Allah subhanahu wa ta'ala چې الله څه کړی دی why that's okay، الله څه کړی دی why that's okay. نو الله تعالی دغه تقسیم کړی دی، ذمہ داری ور کړی زنانو ته دغه او نارینو ته دغه تکلیف نه اولیکا چې کله فیملی لایف د زنانه او نارینه شروع کیږي نیز واده نه بعد نیو فیملی کړه شروع کیږي چې واده وشي. نو چې واده وشي نو اسلامically دا فیملی به څنګه ته سموث او فلوئنت روانه. نو څلور شیونه دي. لومبه خدای واده باید چې پراپر شرعي انداز سره وشي، پراپر شرعي انداز. نو پراپر شرعي انداز سره دو سيزونه مد نظر ساتي. Yes, family or guardian has to decide. Guardian but decision کوي. So, لار، رور، اکا، دای کاکا تا اکا وای. مونږ کاکا وایو دای اکا وای.
صحیح نو پلار رور اکا یا کاکا صحیح او کدا درې وړه دي نو بیا فرست میل کزن د اکا زوی فرست میل کزن می دا اکا زوی دا ګارډین دي دا څوک دي دا ګارډینز دي women they do not have the right to decide even کومور هم وي ځکه دا غي اسلام کې دوره ایکسپوژر نشته سوسایټي ته ځکه دا اسلام څنګه دا یو یونټ څنګه یونټ دی به څه کوي کې نه دی والله دا چې